أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 73 74 75 76 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. حضرت یوسف علیه السلام قصه روانه وه. نو کله چې دا غرونه دویم ځل رالل او سامان یې واغستو غلی واغستله نو د دغې غلې اغستلو سره یوسف علیه السلام د بنیامین سره تعارف هم شو. نو د هغه د پاتې کېدلو دپاره دغه هیله جوړه کړې وه. نو هغه هیله دا وه چې د هغوی په سامان کې خپل هغه پیمانه لوښی کېښودلو. بیا یې دوی ته اواز وکړو چې تاسو نو هغه غلا کړې ده. دوی ورته مونږ څه غلا پټه کړې څه مو کړې؟ نو هغه ورته د بادشاه چې نو هغه پیمانه وپټه کړې ده او چا چې په هغې راتلو وکړل راوړلو د خپله ځانه مونږ به وله د یو اوښ بار چې دی نو هغه ورکو. نو دوی چې نو هغه کله دغه خبره ورته وکړله نو دوی راواپس شول. یوسف علیه السلام چې نو هغه ځای ته واپس رالنو یا بهر ته وتلو یا څنګه چې مونږ ویلو یوم الفاصله یې طی کړې وه. نو دوی قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد په الله قسم تاسو ته هم خپته ده چې مونږ دلته د فساد دپاره چې نو هغه نه یو راغلي چې فساد وکړو. نو دې نه معلومه دا شوله چې غلا کول دا هم د ملک کې چې نو هغه فساد برپا کول دی. لکه څنګه چې دوی وویې ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین او مونږ نه یو غلا نو چې غلا نه یو او دا نو دا کېږي. اوس چې څومره هم فساد نو د هغې کې دقه ده او دقه وکتلی شي جو الله د عفو کې زموږ ملک هم په دقې تباه دی ځکه لوی فساد پکې دا کېږي چې غلا پکې په عموم دا او هر راځي بل ته چې نو غل وي او د هغه غشته چې وګورې نو الحفیظ والامان هغه وشي چې سړی حیران چې دی نو هغه پاتې شي چې دا د کم طرفه دومره راوړي. بهرحال نو دوی چې دی نو هغه اوس دا وویې لقد علمتم تاسو ته پته ده ما جئنا چې موږ دې دپاره نه یو راغلي. نو د هغې دوه وجې دوی ذکر کړي تفسیرونو. نو یې ګوره یو وجه خو دا ده چې تاسو ښی اینې چې موږ دلته راځو نو زموږ د خپل ساورو خولې تړلي موږ چې ورته وایو ساورې خولې ته یې کورې اچولی. نو کورې اچولی دپاره د دې چې د چا فصل کې زموږ ساورې چې دی نو هغه خوله ونه وهي د چا فصل ونه خوري. نو ګوره موږ دومره احتیاط کوو. دویم دا دی چې کله هلته موږ واپس لاړو نو تاسو د طرفه چې نو هغه زموږ په سامان کې زموږ پونجي مال واپس ښودلی شو مونږ بیا هغه مال هغه پیسې واپس دلته راوړلې. نو که چېرې مونږ غله وې یا مونږ د فساد په نیت راتلې نو مونږ به دا دوه کاره نه ورکول او دې دواړو تاسو ته ښه پته ده. نو ګوره مونږ نه غله یو او نه فساد فی الارض دی نو هغه کوو. نو بیا ورته د یوسف علیه السلام چې کم نوکران ول د هغوی ورته وویې قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین که چېرته چې نو هغه تاسو دروغجن ثابت شولی او ستاسو په دغې مال کې ستاسو سره چې نو هغه دغه پیمانه د بادشاه ثابت شوله نو بیا به د هغې بدله څه وي. اوس دې کې هم ګوره د الله رب العزت چې نو هغه حکمت دی. نو دوی وویلو قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه زمونږ چې نو هغه په شریعت یعقوبي کې د حضرت یعقوب علیه السلام په دین او په شریعت کې چې نو هغه دا خبره ده چې څوک غلا وکړي نو د هغه غلا په قدر په هغه موده کې چې نو هغه د سړی د هغوی دپاره چې نو هغه غلام ثابتېږي.
مثال په تور کې 100 روپۍ پټې کړي نو دی به یو کال د هغوی غلامي کوي، یو کال به د هغوی د دنه د غلام په شانتې خدمت اخلي. 500 یې پټې کړي جو 6 میاشتې به کوي، 2000 یې پټې کړي جو 2 کاله به کوي. نو زمونږ په شریعت کې زمونږ د پلار نکچیانو هغه قانون او شریعت کې دا دی. او نو یوسف علیه السلام کارونده چې نو هغوی ورته وویل بس صحیح ده. نو چې کله دغه صحیح شوله دغه سړی به بدل وي، کذالک نجزی ظالمین، دغه شانتې مونږ بدله ورکو چې نو هغه ظالمان غلو لره. فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه، نو یوسف علیه السلام ورته صحیح شوله، خو طریقې کار به داسې وکړئ چې کله تاسو تفتیش کوئ د دې مال چې نو هغه سامان لټوئ نو ډایرکټ به د بنیامین چې نو هغه سامان نه لټوئ، ولی بیا به دوی ته چې نو هغه شک او شبه پرېوځي. مخکې چې نو هغه به تاسو داسې چل وکئ چې د دې نورو ده د یو ورور سامان یې کتو بل 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 10 واڼو چې نو هغه سامانونه یې کولاو کړل په هغې کې نه ولو. نو چې کله نه ولو د هغوی د یقین پخولو دپاره نور نو دغه کس ورته ووی زه چې یاره دا 10 کې نشته نو 11 بچی نو هغه څنګه غلا کړي، د 11 هم غلا نه ده کړي، بس ته تاسو زمونږ د طرف نه پرې تاسو ځئ. دو ورته نه اوس مونږ چېرته داسې تاسو پرېږدو، تاسو مونږ د چې نو هغه د غلو اواز په مونږ باندې کړی دی نو اوس مونږ داسې نه کوو، تاسو به د دې 11 بنیامین دا چې نو هغه به هم ګورئ د پاره د دې چې زمونږ نفسونه مطمئن شي او تاسو چې نو هغه هم مطمئن شي چې مونږ غلا نه ده کړې. نو چې کله د بنیامین سامان کولاو کړلو ثم استخرجها من وعاء اخیه، نو الله به د هغوی چې نو هغه د لوښ د هغه د مال نه چې نو هغه پیمانه را ووتله. اوس چې کله د هغه د مال نه پیمانه را ووتله نو دا نور 10 واڼه رونه چې دی نو هغه په بنیامین باندې راغوټه شولو، یو ورته د یو نه قاریږي، بل ورته بل نه قاریږي، او بیا ورته سمې بندي بیا وله چې نو د مور نوم وایستو راحیل زویه تا نه چېرته مونږ ته خیر ونه رسېدو، بل رور نه هم ستاسو نه په تکلیف کولو، اوس تاسو نه چې نو هغه هم په تکلیف کو، تاسو مونږه مخ تور کو، تاسو مونږه کوسترګې راویستلو دوی ته، هغه ورته تاسو چې زمونږ سره کمه کړې هغه چې نو هغه بل هېڅ چا هم نه دی کړی، په قلاره کې نه چې نو هغه ما غلا نه ده کړی او تاسو نو راکئ. خدا چې تاسو ته چې نو هغه چا پونجي واپس کړي وه، مال واپس کړو، هغوی هم دغه چل کړی ما نه دی کړی، د هغوی به چې نو هغه دا ښه دی. خیر بهرحال دوی ورته قار را قار هرڅه شولو. یوسف علیه السلام یې اوس دلته جنګ مه کوئ، تاسو تلی شئ ځئ او دی به زما سره چې نو ستاسو د قانون مطابق دی به پاتې. الله وایي کذلک کدنا لیوسف، دغه شانتې هیله چې نو هغه مونږ وښوله یوسف علیه السلام ته. نو تفاسیرو کې لیکلي یوسف علیه السلام یعنې د عزیز مصر چې نو هغه قانون کې دا ولو چې کم کس بغلا وکړه د هغه نه به د هغې مال مسروق دوچن اخیستلی کېدو. لکه مثال په طور کې یو سړي به 1000 روپۍ پټې کړلې نو چې غل به ونیولی شو، غلا به پې ثابت شوه نو د ده نه به د 1000 په ځای 2000 روپۍ اخیستلی کېدلې او دا سړی چې دی نو هغه به یې وهلو، ده ته به چې نو هغه جسماني سزا ورکوله. نو که چېرته د یوسف علیه السلام چې نو هغه دا تفتیش دا خبره نه وی کړی، الله والا دا قانون نه جوړ کړی، نو بیا چې بنیامین سره ثابت شوی نو صرف به د دغې پیمانې دوچن قیمت اخیستو او قاردړ به یې ورته کولو. نو بیا خو د یوسف علیه السلام چې نو هغه کومه منشا او د بنیامین و هغه خو نه پوره کېدله، ځکه د هغوی مقصود خو د پاتې کول ول او هغه پاتې کېدل چې نو هغه خو کېدی نه شولو. دویم دې کې لوی غرض چې نو هغه دا و چې الله رب العزت د یعقوب علیه السلام امتحان درجې چې نو هغه اعلی درجې ته رسول او بیا د هغې نعم البدل ورکول غوښتلو، نو ځکه پاتې شو. دې ځای کې بیا حضرات چې نو هغه یو سوال اوچت کړی دی چې یوسف علیه السلام ګوره د الله پیغمبر ولو، بیا یوسف علیه السلام ته دا پته هم ولګېدله چې الله پاک چې نو هغه څه کړی دی، زما پلار زما پسې څومره خفه ولو، بیا که وس زه دا رور پرېږدم په ده باندې د هغه ځای نو زما مینه ماتئ، نو دی وس زه دلته ایسارو، نو دا ټول خو صحیح نه ول، به حیثیت عام مسلمان پلار له داسې تکلیف ورکول دا جایز نه دی، نو بیا پیغمبر کېدلو سره چې نو هغې څنګه داسې کړي. نو تفاسیرو کې لیکلی دی الله په خپله هم قرآن کې وایي کذلک کدنا لیوسف، دا تدبیر مونږ ټول په خپله یوسف علیه السلام ته ښولو. نو چې کله الله ورته ښولو او دا د امور تکوینیه ده نه، نو بیا یوسف علیه السلام باندې چې نو هغه په ذات څه خبره راتلی نشي. دویم چې نو معرف القرآن کې په تفسیر قرطبي په حواله سره چې نو هغه لیکلی دي، هغه تفسیر قرطبي والا چې یوسف علیه السلام ته الله پاک دا وحی کړی وه چې تو به خپل پلار ته حل نه وی،
ځکه موږ پاغه امتحان کو نو تو به داغه ته خپل اطلاع نه ورکي کنه یوسف علی السلام د دینه مخکې ډیر شي مواقع دي چې هغه اطلاع کولای شول لکه اول ځل چې نو هغه یوسف علی السلام رالو بیا چې کله د زلیخې سره پاتې کېدلو نو عمر هم سیوا شو 23 سال ته 24 25 30 ته چې نو هغه ورسېدلو بیا په هغه وخت کې بیا د هغې نه وروسته چې کله جیل ته لاړو نو د جیل په وخت کې چې نو هغه بیا هم کولی شو ځکه جیل نه خلک چې نو هغه کور ته سوال جواب خط هر څه لیږي نو هغه وخت کې هم کولی شولو بیا د هغې نه وروسته چې کله د جیل نه راووتو نو په هغه وخت کې هم کولی شو خو یوسف علیه السلام ته د الله د طرف نه وحي وه چې ته به خپله اطلاع خپل پلار ته نه کې ځکه یعقوب علیه السلام باندې دغه امتحان ولو نو د دې وجه باندې د هغوی په ذات په دې کې څه نشي راتلی نو ځکه وایي کذلک کدنا لیوسف اوس دې ځای کې یوه مسله چې دی نو هغه دا ذکر کېږي آیا هیله کول چې دی نو هغه جایز دي که نه د هیلې چې دی نو هغه شرعي حکم څه دی نو حضرات لیکلی دي چې د هیلې چې دی نو هغه دوه قسمونه دي یوه هیله چې دی نو هغه جایز ده او یوه هیله چې دی نو هغه ناجایز ده شرعا حرامه ده نو جایز هیله هغه ده چې په هغې کې د یو شی د یو خبرې حکم چې دی نو هغه بدل شي او په دې کې د الله رب العزت حق هم نه وهلی کېږي او د مخلوق حق پکې هم نه وهلی کېږي نو داسې هیله کول دا شرعا چې دی نو هغه جایز دی خو که چېرته داسې هیله وشي چې په هغې کې د الله حکم چې دی نو هغه بدلېږي یا چې دی نو هغه په هغې کې د مخلوق حق وهلی کېږي نو داسې هیله شرعا چې دی نو هغه حرامه ده په اتفاق د تمام فقهاو باندې داسې هیله چې دی نو هغه کول دا ناجایز او حرام دی لکه مثال په طور کې زکات د اداګۍ نه د بچ کېدو دپاره خلک هیله کوي کله کال نږدې کېږي نو ښځه ولګي خپل مال چې دی نو زکات کالی خاوند لور کوی دا ستا شولو نو چې کله ولا غور کې نو د کال په اخره کې د نصاب کې نو پاتې نشوه نو اوس دلته دا هیله د الله د حکم د اچانو د ختمولو د پاره کړي نو چې کله دې سې کړي نو دا هیله ناجایز او حرام ده او یو هیله دې سوي چې هغه جایز وي لکه بخاری غالبا هغه کې د نور احادیث کتابونو کې نو هغه راځي چې حضور علیه السلام خارج نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رااله نو هغه په هغه وخت کې نو هغه د خیبر نو هغه موصل عامل ولو نو خیبر کې یو نومه کجوره چې نو هغه پاتې نو هغه پیدا کېدله به چې هغې ته به جنیب وي نو دغه جنیب کجوره چې نو هغې اوږده وي او خوږه ډېره زیاته او د دې اډوکې چې نو هغه بالکل کچوړی کچ اډوکې یې د هغه پوچکې شان دی نو دغه کچ اډوکې وي ډېره قیمتي کجوره وه او د طائف خلکو چې نو هغه کجوره د خیبر خلکو به خپل دغه کجورې چې نو هغه خلکو له په تحفې او په ډالۍ کې ورکولې نو کله چې دا صحابي د آلت خیبر نه راتللو نو د هغه کجوره واغستله او حضور علیه السلام نه راوړله چې کله نبی علیه السلام نه راوړه نبی علیه السلام چې نو ډېر ورته خوشحاله شو چې دا خو ډېره ناشنا کجوره ده نو نبی علیه السلام دا کم ځای و مدینه کې هغه کجوره نه وه هغې د الله رسوله دا ما خیبر نه راوړه دا کم تفصیل چې ما وکړلو دغه شان دا ډېره قیمتي نه خو یوه جمله یې ورسره وویله جمله یې ورسره دا ووی چې د الله رسوله دا ډېره قیمتي کجوره ده نو نورې کجورې مونږ 2 کیلو چې ورکو نو مونږ ته دا 1 کیلو میلاویږي یا 3 کیلو ورکو نو په هغې باندې مونږ ته دا 1 کیلو میلاویږي الله پیغمبر لاله دا خو چې نو سره سود دی الله پیغمبر ویله زدان علم دا خو سره سود دی چې په 1 کیلو باندې چې نو په 2 کیلو باندې یو میلاویږي زو چې نو هغه دا نشم خوړلی ها البته چل درته ښیم آینده د پاره تاسو داسې کوئ چې دغه 2 کیلو کجوره راواخلی په پیسو یې خرڅه کوئ او بیا په هغې پیسو باندې 1 کیلو کجوره دا اخلی نو دا جایز دی نو اوس وګوره هیله د الله پیغمبر وښوله که نه 2 کیلو کجوره ورکړي یا خو آلت شرن هغه ناجایز او حرام ولو سود ولو الله پیغمبر هغې نه منع وکړه دویمه طریقې چې نو هغې جایز وله نو چې کله د هغه جایز و نو د الله پیغمبر دغه هیله وښوله نو ځکه وایي کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک ځکه چې یوسف علیه السلام چې نو بنیامین هغه نشو پاتې کولی چې نو هغه د چا په قانون کې د مصر په قانون کې الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله نرفع درجات من نشاء الله وایي مونږ درجې چې نو هغه بلنده او اوچتو چاله چې وغواړو یوسف علیه السلام له مونږ درجه او مقام اوچت کړلو د هغه رونه چې نو هغه مونږ ښکته کړلو وفوق کل ذی علم علیم او د هر علم والا د پاسه چې نو هغه بل علیم زی
د هر علم نه والا یو لوی لږ علم بل داغه نه سوی بل داغه نه سوی یو سړی د ټوله دنیا کې چې نو هغه د ټولو نه لای علم چې نو هغه ته تصور شي. الحمدلله ثم الحمدلله زموږ پاکستان ته دغه اعزاز حاصل دی. بیا چې نو زموږ علماء دیوبند ته الله چې نو هغه دغه اعزاز حاصل کړي زموږ پاک عقیده ته د صورت لوی شکر دی. مفتی تقی عثماني سم د ټوله دنیا چې نو هغه شیخ الاسلام چې نو هغه ګڼل کېږي او دا زموږ چې نو هغه د پاکستان عالم دی. علماء دیوبند چې نو هغه تعلق ساتي. خو بیا الله وی کل ذی علم علیم د دې ټولو د پاسه لوی علیم ذات هغه د الله دی. الله نه چې نو هغه څوک بل عالم لوی چې نو هغه څوک نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. قالوا نطيع ويل تالله قسم دې په الله لقد علمتم تاسو ته معلومه ده ما جئنا مونږ نه یو راغلي لنفسد چې فساد وکړو فی الارض پزمکه کې وما كنا سارقین او نه یو مونږ غلا. قالوا نطيع ویلو یعنی کارنده د یوسف علی السلام فما جزاؤه پس سزا د داغه ان کنتم کاذبین کچری یی تاسو دروغ جنو. قالوا دی ویل جزاؤه سزا داغه د من وجد فی رحله د چا په سامان کې چې بیا ومنتلی شوله یعنی هغه پیالی فهو جزاؤه نو پس هغه کس هغه سړی د دغې بدله جزا ده. کذالک نجزی دغه شانتې مونږ نجزی مونږ سزا ورکو الظالمین ظالمانو ته. فبدأ پس شروع کړل تعالی شي باوعیتهم د دوی د سامانونو قبل وعاء اخیه مخکې د خپل رور د سامان نه ثم استخرجها بیا چې نو راو باسلو هغه لوښی من وعاء اخیه د خپل رور د بورۍ سامان نه. کذالک دقه شان کېدنه مونږ تدبیر وښودلو لیوسف یوسف علیه السلام ته ما کان لیاخذ ځکه چې نشو هغه اخیستلی اخاه خپل رور فی دین الملک د هغې بادشاه د قانون مطابق الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله نرفعو درجات مونږ اوچتو درجې من نشاء د چا دې وغواړو وفوق کل ذی علم او د پاسه د هر خاوند د علم علیم یو لوی علم والده.